بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. په دې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دوه کارونو باندې څلور زیر او خوشخبری یو مسلمان ته ورکوي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایي چې که چېرته یو څو خلک د الله تعالی په یو کور کې را جمع شي او هغه صرف دغه دوه کارونه وکړي، هغه دوه کارونه کم یو دي چې یو یتلون کتاب الله، د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي، د الله تعالی کتاب هغه وایي، هغه لولي، او دویم ویتدارسونه او د دې کتاب الله چې دی یو بل ته تعلیم ورکوي، یو بل ته درس و تدریس ورکوي. دې دو کارونو خلکو دپاره رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې څلور قسمه زیرې چې دی هغه ذکر کړي دي. اول زیری د دغه خلکو دپاره رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الا نزلت علیهم السکینه، چې په دې خلکو باندې د الله تعالی د طرف نه سکینت نازلیږي. سکینت څه ته وایي؟ سکینت لفظ چې دی دا په قرآن کې الله تعالی شپږ کرته ذکر کړی دی او هغې آیتونو ته حافظ ابن قیم رحمه الله آیات السکینه وایي او د دې تعریف ابن قیم رحمه الله کړی دی چې سکینت د زړه اطمینان ته وایي، اطمینان قلبی ته وایي، او په دې سره الله تعالی د انسان زړه ته اطمینان ورکوي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، چې د الله په ذکر باندې د الله تعالی د کتاب سره تعلق جوړولو باندې د انسان زړه چې دی مطمئن کیږي، الله تعالی انسان ته اطمینان ورکوي. هغه آیتونه ابن قیم رحمه الله فرمایي د خپل استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خپل یو تجربه ذکر کوي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې با کله کم مشکل براغه، کم مصیبت براغه، هغه آیتونه به لوستل، هغه به داغه ذکر به کو او الله تعالی به داغه په ذریعه سره هغه مشکلات لري کول، هغه مشکلات به الله تعالی حل کول، هغه مصیبتونه به الله تعالی بچ کو، الله به حفاظت کو. او بیا خپل هم دا وایي چې ما هم دا تجربه کړې ده چې دغه آیتونه ما چې کله لوستلی دي، په ما چې کله کوم مصیبت او تکلیف راغلی دی نو ما هم دغه آیتونه ویلی دي او الله تعالی زما هغه مشکلات د دې سره حل کړي دي. او که هغه آیتونه موږ وګورو نه هغه هم داسې ځایونو کې الله تعالی ذکر کړي دي چې کله په صحابو باندې، په رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخت حالات او مشکلات راغلي دي، هغه حالاتو کې الله تعالی سکینت لفظ استعمال کړی دی او خپل سکینت اطمینان قلبی الله تعالی هغه خلکو ته ورکړی دی. نه دا سکینت، دا اطمینان چې دی دا په څه میلاویږي چې انسان دغه دوه کاره کوي، یتلون کتاب الله، کې د الله تعالی کې د کتاب تلاوت کوي او د یو بل ته د هغې درس و تدریس کوي، خپل یې زده کوي، بل ته د هغه چې دی ښیي او دغه کوي. دویم خوشخبری او دویم زیری چې الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم دلته ذکر کړی دی هغه دا دی چې وغشیتهم الرحمه، د الله تعالی رحمت دې خلکو باندې نازلیږي، د الله تعالی رحمت دا خلک چې دی دغه پټوي. او درېیمه خوشخبري چې الله تعالی ذکر کړې ده وحفتهم الملائکه، او ملائک الله تعالی دغه مجلسونو ته رالیږي، ملائک دغه مجلسونو کې کینی،
د دې قرآن اوري، د دې سره په دغه ذکر کې شاملېږي. او څلورم زیره چې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې د دغه خلکو ذکر الله تعالی د ملائکو په مجلسونو کې کوي. هغه مجلسونه چې ډېر غوره مجلسونه دي، الله تعالی د دې خلکو هلته چې دی ذکر کوي، که په ملائکو په مجلس کې ولا ذکر کوي، نو دا ډېر غټ یو فضیلت دی د یو مسلمان دپاره، د هغه انسان دپاره چې هغه د الله تعالی د کتاب سره تعلق ساتي، د الله تعالی کتاب چې دی خپل هم وایي او بل ته هم زده کوي. نو الله تعالی نه دعا ده چې موږ دې الله تعالی د دې حدیث مصداق جوړ کړي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.